خلک ایجوکیټ کول یا دو باشعوره کول دا صرف د کتاب په ذریعه باندې کیږي. د پاکستان در ادمخیل سیمه چې د پیښور جنوب ته په 40 کیلومترۍ کې پرته ده د وسلو د جوړولو یو نیم سل کلن زوړ تاریخ لري. د دغه ښار له 2000 څخه زیات دوکانونو کې وسله نندارې ته وړاندې کیږي، مګر د دې مترادف شهرت سره در ادمخیل اوس د یو کتابتون کور دی چې د وسلو د بازار سره په خوا کې جوړ دی. د پوهنځي ښوونکی راج محمد دغه کتابتون جوړونکی دی. هغه د دې کتابتون له لارې نړۍ ته یو ځانګړی پیغام ورکوي. وایي ادب د ټوپک په پرتله خورا پیاوړی دی. کله مو لایبرري جوړوله ډېرو خلکو ووی چې درې کې بیا د لایبرري څه ځای دره خو د اصلي ځای ده داسې. نو هغو له ما دا یو جواب و چې همدې اصلي په ډېر باندې به کتابونه مو سجاوو. هغه مو له ډېر ښه رسپانس داسې میلاو شول چې 500 پلس ممبرز نن سبا موجوده مو سره په دې لایبرري کې دي. او خوشحالي خبره پکې دا ده چې 50 پلس را سره پکې فیمیل دي. در ادمخیل چې د 16 لسیزو راهیسې د ترهګرۍ ښکار و، په دغه دور کې د علم او ادب ځایونه د اورپکو اصلي هدف و او په سیمه کې لسګونه ښوونځي د بمي بریدونو هدف شوي و. په 2013 کال کې جوړ دغه کتابتون په سیمه کې د سولې په لور لومړی ګام دی چې اوس پکې د سیمې خلک، ځوانان او ماشومان لیک لوست کوي او د دوی علمي روزنه کیږي. تیر شل کاله په دې علاقې کې ډېر لکه عجیبه حالات تیر شوي دي. هغې تاسو ټولو له پته ده سکولونه ټول تباه و ړنګ و، ماشومان اورې دورې هغه کېدلو. نو اوس موږ کې خپل ماشومان هم راوستي دي دلته او علاقې کې لکه اوس د مو کلیو کې د دې دپاره چې څه اکټیویټي کېږي هغې کې حصه اخلو او ماشومان ورته راولو هر سنډې باندې. نو هغې سره ډېر کانفیډنس ماشومانو کې راغلی ده. دا کتابتون اوس مهال په پراخه کچه د 6000 څخه زیات ډیر کتابونه لري او کتابتون 1500 غړي لري چې لږ تر لږه 50 یې ښځې هم دي. راج محمد وایي د کلتوري بندیزونو له امله ښځې دغه کتابتون ته نشي راتلی او له همدې امله دوی معمولا د خپلو کورنیو له نارینهو خړو او یا د ماشومانو څخه کتابونه په پور اخلي. ډېر سټوډنټ مو سره په رابطې کې دي. هغې نه علاوه چې کوم ګریلو خواتین دي هغه د خپل والدین یا د رور په ترو باندې نه کتابونه ایشو کوي او خپل نامو باندې ممبرشپ یې جوړې کړي دي. مو فیسبوک پیج ده هغه ګوري، هغې باندې کتاب ګوري، هغه مونږ ډیمانډ کوي او دا شان موږ کتاب ورته رسوو. دلته د هر یکشنبې په ورځ د ماشومان لپاره خصوصي ورځ وي. دوی د دې کتابتون له لارې خپل باور جوړ کړي او د ښوونځي ملګري هم قانع کړي چې دې کتابتون ته مراجعه وکړي. دیکھیں بس انسان نه ډار وځي، کانفیډنس ورته راشي او بس ډېر ښه پروګرامونه وي. زما کلاس کې هم ټولو له وویل چې موږ دې لایبرري له رسو نو هغوی هم اوس شروع شوې، هغوی هم راسي. ځکه زه ناسته یم د خپل بابا د وجې خپل دې لایبرري د وجې زه دې له سم ما ډېر زیات څه زده کړل او زه دا میسج هم ورکوم چې تاسو خپل بچي دې له رالاګو او ښه هر قسم اکټیویټیز پې کوو او مخکې دو سپورټ کوو چې دو جذبه زیاته شي نو مخکې لاړ شي. کتابتونونه د پاکستان په کلیوالو سیمو کې نادر دي او هغه لږ شمیر چې په ښاري مرکزونو کې شتون لري اکثره په کمه اندازه د کتابونو ذخیره لري او ډیر لږ کارول کیږي. ځایي اوسیدونکي وایي دلته ځوانان چې وسله به یې ځان سره ګرځوله خو د دغه کتابتون وروسته دوی کې مثبت بدلون راغلی دی. شاهین افریدی، امریکا غږ، در ادمخیل.